همسفر ملګرو، نن زه تاسې په مخ کې د ایمان په باره کې او د عقیدې باره کې یو څو خبرې کول غواړم. ما چې د تاسې په مخ کې د قرآن مجید یو آیات پیش کړو. رب کائنات په دې آیات کې د زمانې قسم خوري، والعصر ما د قسم د زمانې، ان الانسان لفی خسر، بېشک ټول انسانان په خساره کې دي مخته استثنا کې مګر هغه کسان چې هغو ایمان راوړی او عقیده یې صحیح وعملوا الصالحات، او هغه کسان چې هغو نیک عملونه کړي دي. په دریم نمبر هغه کسان چې هغه حق مخته وړي، او په څلور نمبر هغه کسان چې په حق باندې دوی ته تکلیف ورسیږي او دوی په هغه باندې عمل کوي، هغه باندې صبر کوي. محترمو، نن د ما موضوع چې ده هغه آمنو وعملوا الصالحات ته ایمان او عقیده نیک عمل د ټول شریعت دو جزء دي. یو اعتقاد معنا عقیده، په دوم نمبر باندې اعمال معنا عمل کول. چا چې عقیده خرابه وي نو هغه په هغه جان نجات ناممکنه ده، نشي کېدلی. که چیرې عمل خراب وو نو بیا د دپاره ممکنه ده امید شته چې نجات یې وشي. عزیزانو، د اسلام دپاره عقیده چې ده یو مضبوط بنیاد ده. که د یوه عقیده خرابه وه نو دا بنیاد ړنګ شویه. لکه څرنګه چې یو شاعر فرمایي ان العقائد كلها أس الاسلام الفتى، بېشک د عقاید ټول چې دي دا د اسلام دپاره یو بنیاد ده. وان ذا امر واحد من بینهن فقد غوا، که چیرې په دې عقایدو کې یو عقیده هم خرابه شي نو هغه انسان ګمراه ده. عزیزانو، دغسې د فارسي یو شاعر یایي خشت اول دی فرمایي که چیرې یو انسان کور جوړوي، یو دیوال جوړوي او د هغه اوله سره کږه کېږي، که چیرې دا دیوال له سوره یا ستوري پرې ولاړ سي دا دیوال به کوږي. امام محترمو، تاسې سوچ وکړئ، نن که یو سړی کور جوړوي، مکان جوړوي، عمارت جوړوي، که چیرې اوله سره د ده کږه ولګېږي نو دی مستري ته یایي دیوال ړنګ که، کور ړنګ که، دوباره یې شروع که. ولې؟ ځکه په بنیاد کې په جړ کې څه تا کومه ستر لګولې، غلطه دې لګولې، دا نسي کامیابېدلی. دغسې په حاضر دور کې که د چا عقیده خرابه وي، د چا عقیده صحیح نه وي نو د هغه ایمان هم د هغه عمل هم خراب دي. عزیزانو، لمونځ یې کو، عقیده خرابه وه، حج یې کړی، عقیده خرابه وه، جهاد کوی، عقیده خرابه وه، هر عمل چې دی یې کوي عقیده خرابه وي نو د هغه عمل ناقابل قبول، نامنظور، خراب ده. رب العالمین په دې باره کې یو مثال پیش کوي په قرآن مجید کې، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. یا که یو انسان را ولاړ سي دی اوښ د ستنې له اسوې سي نسي باسلی، دغسې هغه انسان چې د عقیده خرابه وي دی جنت ته نسي داخلېدلی. عزیزانو، ګورئ، مکې ته پیغمبر علیه السلام راغی، مشرکینو ته کفارو ته دعوت ورکړو ایمان راوړي، عقیده سمه کوي. دوی په جواب کې ورته فرمایي ای پیغمبره درې کاره موږ کوو، آیا د دې درې کارو کړلو باوجود به موږ دوزخ ته ولاړ سو؟ نمبر یو کار دا ده چې موږ مسجد حرام جوړ کړو او خپل روپۍ هم سره جمع کړې په حلال ورکو باندې جوړ کړو. نمبر دوم کار دا ده حاجیان راځي موږ اوبه ورکوو، دوی ته اوبه پیش کوو. دریم کار چې موږ ده هغه دا ده موږ دوی ته رهایشګاه ورکوو. عزیزانو توجه، دوم نبي علیه السلام جواب نه ده ورکړی. رب کائنات جبریل امین له اسمان ورته راولېږو، ورته ووایه آیا تاسې برابرویه هغه د تاسې جوماتونه جوړول، هغه د تاسې حاجیانو ته اوبه ورکول. که آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. هغو کس سره برابروي چې چا ایمان په الله راوړی، د چا عقیده په الله باندې، ایمان یې په ورځ د قیامت باندې، جهاد فی
سبیل الله کوي لا یستوون عند الله د الله په نزد هیڅ کله نه دي برابر. عزیزانو عقیده په عربي کې یای عقد لغوي معنا ده غوټه. که د چیرې دا غوټه د تا مضبوطه لګېدلې وه نو هېڅکله به نسي خلاصه. که د چیرې عقیده کمزورې وه او ناکامه وه نو تو به ناکام یې. تاسو دا غور وکړئ نن سبا که څوک مدرسې ترفیع ورکړي جومات جوړ کړي هغه قسم جومات جوړ کړي. ما تاسې مخکې هغه آیات هغه واقعه پیش کړه چې نبي علیه السلام دوی ته دعوت ورکاو. دوی په جواب کې ورته فرمایي مسجد حرام هم جوړ کړی. عزیزانو ګورئ په دې نن سبا جومات کې لمونځ کړل او د مسجد حرام په جومات کې لمونځ کړل دا نشي برابرېدلی بلکې په مسجد حرام کې یو لمونځ او په دې جوماتو کې یو لک لمونځونه وکړه سره برابر دي. نن سبا که دغسې څوک جومات جوړ کړي مدرسې ترفیع ورکړي زکات ادا کړي حج وکړي زکات صدقات هر قسم عمل وکړي عقیده خراب وي لکه مشرکانو ته جواب رب کائنات په قرآن مجید کې ورکړو چې داسې دا عملونه مسجد حرام ولې دې نه یې جوړ کړی حجانو دې اوبه ولې نه یې څښلې بیا هم نشي برابرېدی ولې عقیده هم خرابه ده عقیده هم درست کړه عقیده هم صحیح کړه. دغسې په حاضر دور کې که دې په عقیده کې خلل و عقیده دې خرابه وه د دا جومات جوړول فضول د دا مدرسه جوړول فضول د دا زکات ورکول فضول د دا حج ته تلل فضول د دا د نور غربت د غریبانو سره نیکي کړل فضول. الله رب العزت دې وکړي چې موږ ته دې خبرو عمل کولو توفیق را په نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.